أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن ورځ د عزتمن نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت مسله و دیجه پر رسیدلې و چې رسول الله د ام هانئ د کور نراغه مسجد حرام له جبريل عليه السلام او دغه ملګر ورته پریشنو کې او به براق باندې سور شو مسجد اقصی له الته بیٹول انبیاء له منځور کې جمع او به بر د اسمان په طرف باندې روان شو چې په کوم کیفیت باندې او علم الله لري. اول اسمان کې د آدم علیه السلام سره ملاقات، دویم اسمان کې د عیسی او د یحیی علیه السلام سره ملاقات، دریم اسمان کې د ادریس علیه السلام سره ملاقات او څلورم کې د هارون سره، پنځم کې د یوسف علیه السلام، شپږم کې د موسی علیه السلام او اوم کې د سیدنا ابراهیم علیه السلام. د اریو نبی به شکل ذکر کې د عیسی علیه السلام بارک ویل ودا د شیدې شکل د وخته مخه طرف راوړی لکه د حمام نشنه راوتی. د موسی علیه السلام تذکره وکړه ودا د شیدې لکه داغه کې چې بالکل په دې شونډه باندې زور کړی د غصې حالت کړي او د شنو د قبيله غوندري یوسف علیه السلام رب العالمین مې حسن ور کړی د ابراهیم علیه السلام د شیدې لکه ساسو ملګری. نبی کریم علیه السلام خپل ځان ذکر کوي. دې جن ورسته به رسول الله د سدرۃ المنتهى په طرف باندې روان شو. سدره ویلې چې بیرې له منتهى را منه اخره زی دا ډیره مزیدار بیره و. نبی کریم علیه السلام فرمایي وی دې دا پانه د شوی لګره پلانو دا غوګونه او د بیره د دانی د شوی لکه لوی چاټینه اې د قشانه منګي او د سرو زرو ملخان بده باندې کې ناست چې قسمه رنگونه بده کې و. د ملائکه زمونږ د نبی استقبال لپاره الله را لګلی و. ځکه محمد صلی الله علیه وسلم ډیر اوچت انسان دی، قیمتي سړی دی. رب العالمین ورته د ملائکه د اکرام او د عزت لپاره راولېګل. او منتهى په دې مناسبت ورته ویل شي چې جبرئیل علیه السلام دې ځای لړځي او دې ځنه بره به نشتلی یا د خلکو اعمال یا هغه کارونه چې په دې کې فیصله کړی شي او لاندې زمکه له بیرځي الته بیرغه تحمل کیږي چې دا په دې طریقه باندې او دا په دې طریقه او دا په دې سیدر المنتهى ورته په دې مناسبت وایي. رسول الله فرمایي چې ډېر یو ناشنا کیفیت او ناشنا منظر ما په دې کې ولیدو. جبرئیل علیه السلام شپږ سو وزري لري، لیکن کدا یو وزر چرته راخور کې د مشرق او مغرب دا ټول طرفونه لاندې کوي. خدقه جبريل چې ما کله بدیجه کې ولیدو وې دومره وړو کې معلومېدو لکه د کوټې په یو کونج کې چرته زوړ پوزې پروت. تاسو سوچ کوئ چې جبريل عليه السلام دومره اوچته ولوي مالک شاه شپږ سو وزري ولري او دا یو وزر چې کله راخور کې د مشرق او مغرب ټول لاندې کوي او هغه د بر عالم کې چې وګوري د شی حیثیت دی لکه یو زوړ پزکه چې پروت نو زمنګ د رب العالمین مسمر لوی والی دزمنګ الله بسمره لوی. دیږي کې د جبرئیل سره به ملاقات ولې وشو؟ اهل علم فرمایي د دې وجه نشه تعارف وشي د دواړو. جبرئیل استاد دی او زموږ استاد محمد صلی الله علیه وسلم د شاګرد دی. ترسو پورې د یو بل سره تعارف وشي چې اندکله ورنکم علم او وحید قرآن اخلي چې به د بلد ملک نیوالی نشنواله دوړ ما بین کې نه دیجه پر جبريل لاړو نور بار نشو خته. رب العالمین محمد رسول الله بر بوتلو په کوم کیفیت چې بوتله الله معلوم دي.
دي کې موږ د نبی عظمت له اشاره ده چې خلکو ګوره د جبرئیل ډیر اوچت ملک دی لیکن تر دې سدرۃ المنتهى پورې راغې او برختل نشي بلکې بر چیزي هغه یوازې محمد رسول الله وجه دا دلیل دی په دې خبره باندې چې موږ نبی په جبرئیل باندې الله بهتر کړی دی په دې باندې الحمدلله ویل پکار دی رسول الله فرمایي ودا چې وزیل ورسېدم چې انت ما نور هیڅ نه اورید سوا د دین چې د قلم اوازونه او کشار وا بالکل رب العالمین غلی کلی خاص ملائک ودا کشار مې در دې غوګونو پور راتلو الته کور جوړ بیت المعمور غلی ویل شي بیت منه کور او معمور منه جوړ کړی شوی وې دومره ملائکو ته طواف کوو رسول الله فرمایي چې د پخې کې خودلو زم نو د ورځې تقریبا 9000 ملائک طواف کوي لیکن چې کله رب العالمین د ازمکو اسمانونه پیدا کړی دي او اول ملک توشوي دي تر قیامت پورې باغله نوبت مون رسیږي تم رسیت مخلوق قران کې رب العالمین فرمایي چې استاد رب له کرو باندې بل هیڅوک نه پويږي الله مگر یوازې الله موسی علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین ته پوښتنه کوي وی ویل چې من معك في السماء از ما رب سازر بر اسمان کې څوک دینو الله رب عزت ویل چې ملائکتی زما ملائک دی بارا وی څو قوم دي دا رب العالمین ورته ویل چې دولس قوم دي وی د یو قوم شمیر څومره دی وی په دې زمکه کې چې دا څومره ذرات د خاورو او د شګو دي د یو قوم شمیر دومره دي نو غنور چې په حساب کې دا به څومره شي څومره زیات مخلوقات دغه نور سبه جنت په طرف باندې محمد صلی الله علیه وسلم لاړو حدیث کې راځي د جنت سل درجه دي او په دې ټول کې اعلی جنت چې دغه فردوس دی دغه د پاسه رب العالمین عرش ته به الله په برابر دی کله رب العالمین فرمایي او هو معکم الله ساز سره دی ابن جرير ابن کثیر امام احمد ابن حنبل دا ټول فرمایي چې موږ سره رب العالمین قدرت او علم دی تبرانی کې دا روایت هم دی رسول الله فرمایي و افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت او كما قال بهترین ایمان دا دی چې سړی د شي عقیده ولري چې لکه په کوم ځای کې زوم د الله موینه او د الله په ما باندې علم دی نو الله رب العزت موږ سره چې د محکوم په اعتبار د قدرت سره دی او د قشم په اعتبار د علم سره علم هم د الله د قدرت هم اوس د ساينس ولې دا تجربه معلومه کړې ده چې د دې لوی نظام تر شا باندې د شي طاقت شته چې د دې اختیار د غسر د څنګه چې وګړي سه حرکت پکې راولي او قران کې الله عزوجل دې باندې تصریح کړي چې د ازمکه واسمنو د رب العالمین په اختیار کې کده قله چرته وګړي تغییر ورګي څوک به ټینګ نه کې او دا چې ټینګ کړي دې څنګه الله ټینګ کړي دي دغه به د الله قدرت او د الله طاقت رسول الله فرمایي چې کله جنت لاړم اکثر خلک می شغول دي د جنت خاوندان جنتین فقراء او غریبانان دي د الله نبی وزکه دا وی چې الله ماره مسکینانو په سب کې وفات کړو مسکینانو په سب کې روچت کا به د جهنم په طرف باندې شلاړم چې الته ګورم اکثر اهل د اور چې دي هغه زنانه دي د سوالم دي رسول الله فرمایي چې په جهنم کې اکثر اهل هغه زنانه دي او بل طرف باندې صحیح حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې د ادنا مومن د پاره به تقریبا اوی هوري نو به خو دینه معلومیږي چې په جنت کې ډېر زنانه دي شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله په حاد الارواح کې جواب کړی دی جواب حاصل لا دی چې اول به د جهنم کې زیات زنانه دي غنه بروسه به الله په جنت کې زیاتی کی دا زنانه ولې زیات دي یو رسول الله فرمایي د دې وجنه چې دی لعنت ډېر زیات وي لعنت شرک لم لعنت وي او ماشوم لم لعنت وي او خاون لم لعنت وي او سرویلم دویم رسول الله ویلي دا ځکه اکثره به جهنم کې پرتی دي چې د خاون ناشکری کوي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی کچرته د رب العالمین نه سوا بل چاله سجده جایز وي نو ما به زنانه ول امر کړی چې تاسو د خپل خاوندانو له کوي خو چون کې جایز نه ځکه ما امر هم نه دی کړی او دریم رسول الله فرمایي چې دا احسان نه مني بالکل خاون به سره ډېر احسان کوي خو لیکن چې چرته یو ورځ اخو دې خو به ګراشي د قزنانو پرېد شروع کی وېزما مور خپل د الله برباد کې چې دې کور کې واده کړم
او چرته چې دل د زړه غره ما کور زنده لیدلې او بل رسول الله فرمایي چې زنانه دوکماري دي یو سړي به عقل ډیر کاملی لیکن سره دې وکړته نه سره زنانه ګډوډ کی زنانه به کې ولیدلې رسول الله فرمایي وی به مالک خو ورلم د جهنم څوکیدار دی لکه زندان دی په زندان کې جدا جدا مسؤلین دي ټول یو اميري هغه ویل شي امیر د زندان چې داغه خو ورلم ډېر خپاو دا تندیر سره غونډې کړو څلور نهرونه مې به ولید د نیل فرات دا په دنیا کې او د دوه چې په جنت کې نیل به په مصر کې او د فرات چې د بغداد عراق کې اې دې به دا مقصد نه چې د جنت د قشن د ناویر رواني دی یو مصر لا غورځیدل دي او بل عراق لا بلکې رسول الله دا یو مثال ذکر کې بدی کې اشاره ده دی لا چې دی جل برد رسول الله دا دین الله ورسي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام نبوت رب العالمین دی علاقه له ورسي او ما خبره و چې د شام له عمر ابن الخطاب په وخت کې ورسي د قشن به د بغداد د په وخت غیر راغی وېدا مې کې ولیدل نو کله چې وسړی جنتم وګوري جهنم وګوري نو سم خیال لږ داغه انسان به څومره اوچت یقیني دا به چرته به د عمل ونی کی چې باغې باندې سړی د جهنم په طرف باندې ور روانيږي او چرته په هغه عمل کې سس نشي چې باغې باندې سړی د جنت والا جوړيږي په یقین باندې رسول الله د ارس ولې در مخامخ دي چې به بعض خلکو څخه د دروغ قصې د ځان جوړې کړې دي وی رسول الله د شی ویل شي الله د هر چا لپاره د حکیم ټاکل د ازمه د امت حکیم بچو کې نو کله وی شي علي صاحب او کله امام غزالی او کله بل او کله بل دا دروغ دی خالص دروغ دي چې خلکو جوړ کړی دي د معراج پر واقع کې به د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملاقات رب العالمین سره څنګه وشو بر راس مخامخ شو څنګه یو ورځ وچات پختنه وکړه غالبا ابو ذر رضی الله عنه ویل یا رسول الله ته رب العالمین مخامخ لیدل دی او کدی نه لیدل ورته ویل یا بازار زمو داغه ما بین کې ډيري پردې وي رب العالمین د نور والا د نور کچړ دغه د مخ دا پردې را لري کړي شي نو ایسه دا ټول ارسب ور واخلي وره پردې د مسلې د فهم د فار اهل علم چې فرمایي ویل کېږي بجلی د امزه دي کې دنه کرن دي انسان چې ګوتی وروړي نشي لیکن د پاسور باندې چې او قشر دي د دې مسالې د بل شي نه چې درسو پر انسان باغې باندې ګوتی متي وې د تکلیف نه ور کوي نو ویل چې ما رب العالمین مخامخ نه لیدو او کچرته هغه خپل پردې لري کې نو به دې وخت کې د ارس ور والی موسی علیہ الصلوۃ والسلام د رب العالمین دا سوال وکړي ویل یا الله ستاسو سره خبرې وکړي لیکن ته مال د خپل ځان راکاره کې شو دې ګورم الله رب عزت ورته ویل چې د غره له وګوره کدا چرته ټینګ شو ته هم ټینګ شو کدا ټینګ نشو به زمانه سوال نه کوي شریبنی لیکي وې دا ګوتې د ظریف اندازه باندې د تجلی ورکاره کړه دا ټول غر ای سوال وته نو دلیل دی چې نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام مخ رب العالمین هونه لیدو دا ولی دغه دوه وجې دی یو وجه علماء دا ذکر کړی چې زموږ د الله عظمت دی بده کې څومره چې سړی لویږي هغه عمر به دغه ملاقات ګرانی به تور مثال اوس موږ تاسو عادي خلک یو بل روزانه ګورو چې کله به رئیس شنو ایسو غنټه 2 غنټه دغه لپاره به بندي جو به چې وزیر شو به چې امیر شو به چې کله مطلوب انسان شي دغه سره په کلونو کې څنګه ملاقات نشي کولای او دویم د دې وجنه چې دا انسان ډیر عاجز دی دا د رب العالمین د عزت نه مخه مقدر دي نشي تر څو پورې الله رب العزت وګوري نو الله رب العزت په دې وخت کې رسول الله له منځونه ورکړه اعطاء الصلوات منځ ورته څنګه ورکه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې الصلاه عماد الدين دا منځ د دین څنګه چې د منځ ودرو نو به د دین د ودرو چې دا ونړو د ټول دین ونړو حسن بصری فرمایي وی هر انسان باندې باید د مونږ عزت من نه کله چې د مونږ په د باندې عزت کړی شي نو بل کوم یو شی به چې هغه د عزت من شي هغه به کوم یو شی به هیڅ شی بهشته نه چې هغه په د باندې عزت من شي مونږ ورکه او د سوره بقره د سوره د ورسنی دو آیتونه ورکړل لله ما فی السماوات دا د الله د خزانو نه یو خزانه ورکړې شو باقي ګډېر نشه دعاګانې دي ربانا ای رب زمونږ دا کار موږ سره وکاو دا کار موږ سره مکوا حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کوم سړی د شپې دغه دوه آیتونه ولولي لیلتن د شپې کا فتاه دا ورته کافری اې دې څه مطلب
یو مطلب دا چې هر انسان د شپې سملی په کار د قران څخه ایسه تلاوت کړي لیکن چې د قدوه آیتونه ویلې د قران هغه حق ادا کړي دویم چې هر انسان د شپې سملی باید سنوافل وکړي لیکن کدا دعا آیتونه ویلې د نوافل حق ادا شي دریم دا منه د ابلیس علیه لعنت به الله د دې انسان حفاظت کوي د ابلیس نه بچ کېدو لپاره اذان دی قران دی سوره بقره دا آیت کرسی دا د سوره بقره د ورسنی دعا آیتونه دي او داس کې ګرځیدل دي د رب العالمین ذکر دی د ورسنی درې سورتونه دي لا اله الا الله ویل امنت بالله ویل لا حول ولا قوه الا بالله ویل د سوره حدید ابتدایي آیتونه ویل په الله باندې ایمان لرل په الله باندې یقین لرل د الله په کارونو باندې رضا د الله د انعامات او شکریا امر بالمعروف و نهي عن المنکر عمل د الله لپاره کول رښتې ویل درواغ نه ځان ساتل قران کې تدبر او ګناهونه پر خودل دی ورته ورکړه او دی ورته ویل چې سره امت لپاره کبیره ګناهونه معاف کبیره او صغیره ما به کې علماء ډیر فرقونه کړی دي یو فرق علماء دا ذکر کړی چې دوړ ما به کې فرق بالکل شته دی نه کچرته سړیو چې لکه دا کبیره ګناه او دا صغیره به بهر سړی به ګناه باندې تیز راځي دویم علماء د شی ویلي دي چې په کوم شي کې د حدود د غضب او د لعنت کې دا کبیره دا چې دا شی کې نه به صغیره کومه ګناه چې په تعدی سره کېږي په تیزه باندې هغه کبیره چې سستو سره کېږي دا صغیره د ګناه د مقدمه چې دا صغیره د شکل مقصد ورته داخل شي دا به کبیره ده د بدعتي انسان ګناه چې دا هغه کبیره ده او د عام انسان ګناه چې دا هغه صغیره د عالم ګناه کبیره ده او د امي انسان ګناه چې دا صغیره ده شیخ الاسلام ابن قیم امام شعرانی او نور علما دا فرمایي چې اره ګناه صغیرم ده او اره ګناه کبیرم ده دا فرقونه به کومه کو چې لکه دا صغیره شو دا کبیره شو به دې دا خبره ولې وکړي چې سره امت د پاره دا قشن دا ګناهونه معافي وجه دا چې دی ویل شي حدیث الرجاء دا د امت حدیث دی په دې کې انسان زیات خوشالي کې چې موږ الله هم باندې څومره مهربان دی دا څومره احکامات چې د ټول د برنه الله راولېګل کاغه منځونه دی او کاغه دعوت دی او کاغه jihad دی او کاغه روزه راکبل تر دې پورې د مانځ تذکرہ رب العالمین په قران کریم کې اته کرت کړی دا اته کرت یو کرتم د امر کافیو چې اي خلکو اقیموا الصلاه خدا اته کرت ولی بار بار موږ باندې دا تاکید وکړي چې ګوره منځو کې منځ حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې تاسو ماشومان کړه د وکړو په عمر باندې شي د مانځ امر وکړي چې به کړه د لاس کلو په عمر باندې شي وای او چې کله بالغان شو به منځونه نه کې رسول الله فرمایي فقتلوا یسه به وجنی امام احمد بن حنبل عمر بن الخطاب سعید بن مسیب اکثر علما په دې باندې چې داغه به وجل پکار دي امام مالک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې د حد په جاری کړه کر زنا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې بزندان کې واچوا ترڅو پرې دا سړی توبه وباسي وې صبر زندان کې ور مردار شي د منځه مسله ور باندې بارنه رااله دغه ځنو سره رخصت شو لیکن دا مونږ هم د سیمون چې دا په وختي کې همیشه به کوي رسول الله سنت به کې مراد کوي دا کوم ځبانه چودري کې دا ځای به ګوري خشوع سره به کوي یو اثر کې دا راځي انسان چې په منځ باندې ودرېږي او دا به سوچونه شروع په یو طرف او بل طرف باندې رب العالمین ورته وایي چې اے د ادم بچیا بدن دې حاضر کړي دې جبر حاضر کړي دې لیکن زړه دې زمانه غافل کړي دې باطل ما تسبون دا څومره مونږ ته وکي دا ټول برباد شي دا ټول برباد بل اثر کې دا راځي چې کله بنده ودرېږي نو الله ملائکه له چې زما د ما به کې پردي وشته کوي لیکن چې دا سوچونه شروع کې ورته وایي چې بیرته روغ ورځو څخه په ګډ وړو باندې سره دی او یو اثر کې دام راځي چې رب العالمین ورته فرمایي چې اے د ادم بچیا زه غوړم د هغه چانه چې تا د خپل زړه التبن کې سعید ابن جبیر فرمایي و ما سرویس کله منځو کې لیکن ما دا معلوم نه کې چې زما د اخی طرف څوک دی او زما د چپ طرف څوک دی معاذ ابن جبل فرمایي چې کوم سړی منځ کې او بری منځ کې اخی طرف او چپ طرف سړی او پیژندو فلا صلات له دا منځ دی انسان قبول نشي سفیان ثوری فرمایي دا انسان به منځ باندې جهنم لزیات ورځي حسن بصری فرمایي و تبتل دا منځ سره برباد شو به چې کله راغی رخصت شو اسمان لراغی و ما اسمان لراغی نو څه بشپګم اسمان لږ کله راغی د موسی علیه السلام سره ملاقات شو څه چلو شو زما په امت باندې 50 منځونه فرض کړل ویل ک ورشه د څه امت ګور 50 منځونه نشي کولای نبی کریم علیه السلام بیرته پورته لاړو یې د الله نو دعا وکړه یې جبرئیل پوجا باندې لاړو ظاهر دا منه چې جبرئیل پوجا بیرته لاړو چې کوم ځله مکه ځله ورور سو نور ور پرې خو د شو ورشه د الله نه سوال وکړي چې الله دا موږ را کم کا لسی کم کې ها تر دې پورې چې 15 پاتې شول موسی علیه السلام ورته چې ګور دام نشي کولای نور د الله نه مال حیا راځي رسول الله د حیاناک انسانو
وی ویل چې زما په امت باندې څلور منځونه پر شي وي دي دا ماخصن مونږه دا صرف زموږ د امت یو امتیاز دی لیکن هغه کې د سستوب کینو سا امت بسوج دا خبره غلطه را چې بنی اسرائیل باندې 50 منځونه پر کړی شي و بلکې 50 منځ په امت باندې پر کړی شي دي زموږ د امت نه پاغه باندې کم منځونه پر کړی شي و تقریبا څلور منځونه خو 50 پر رااله لیکن چې کله دې 50 پر رااله اغم په دې کیفیت باندې چې انسان کله دا 50 منځونه وکي او په خشوع خضوع سره وکي دومره اجر رب العالمین ورکړي لکه 50 منځونه دی باندې اوس اق انسان پويږي چې د منځ په اهمیت باندې پوي چې دا یو منځو کې لکه لس منځونه به چې دا بل منځو کې لکه لسو به چې بل منځو کې لکه لسو به بل لکه لسو به بل لکه لس 500 چې کوم انسان په دې ځړ کې درد لري هغه چې به دا مسته پوهچ هغه څومره زوريږي چې لکه څومره دا 50 منځونه قضا شول په خشوع خضوع باندې دی به موږ کول پکاره دی رب العالمین به ورته ویلې وېما د خپل فرض پر بندگانو باندې فرض کړو دي خلکو له نور بخنه وکړه دا غیږ نه ورسره رسول الله راغی بعض روایتو کې دا راځي چې د یجوج ماجوج خالم ورغه الته دعوت ورکې ترسو پر دې قیامت کې رب العالمین له به دا خبره ونه کې چې الله تاب موږ له انبیا را لګلې و موږ به منلې و نه جهنم لعنت لې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي د شایخ الجبل بارکه چې وسړې په غره کې اوسېږي او ال تغل نه تبلیغ ولا ورغلي او علماء ورغلي دي او انبیا ورغلي دي کله چرته توحید عقیده ولر الله به جنت لور داخل کې او کړه توحید عقیده ونه لر وردا به جهنم لور شي بیر کافرانو ماشومان بارکه بچي یا اقص پنګری چې بالکل دغه دماغ کار نه کوي یا هغه د کافرانو واړه یا لیونی نو چا ویل چې دی علم الله لا سپارو څوک دا په عراف کې او څوک دا په ور کې وی خدیجه رضی الله عنها رسول الله نه تاسو کې چې یا رسول الله زما دوه بچی د کفر په حالت کې مړي دی هغه بچرته وي دواړه په ور کې دي لیکن ابن کثیر فرمایي چې دا روایت کمزوري دي څوک دا پر جنت خادمانی جنتینو شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن قیم رحمه الله فرمایي او دقش ابن کثیر په دریم جلد کې چې التبور رب العالمین انبیاء راولېږي کدي خلکو د انبیاء او د ماشومان خبره ومنله الله به جنت ته ور داخل کې کوی نه من به جهنم لور شي یاجوج ماجوج له دینه باندې ورغه چې دی به عذر پیش نه کی ابن عبد البر به فرمایي شیخ الاسلام ابن تیمیه باندې اعتراض کړی دی چې دارو تکلیف خو دنیا د هغه خو نه دی لیکن ابن تیمیه رحمه الله فرمایي تر څو پورې چې جنتی په جنت باندې ور داخل شي نه دا په تکلیف کې دی حتی یو روایت کې دا امر غلي چې دا ټول انسانانو رب العالمین د څه خودل مسعود احمد کې روایت دی وفد عبد القیس کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړي چې لکه د کم جنرال وي د یمن نه وی یمن کې د پلاني کلی د پلاني ولسوالۍ د پلاني او پلاني ودینه ته معلوم تاسو معلومه کړه وی ویل رسول الله وی په معراج کې رب العالمین دا ټول انسانانو دا ټول کلی کورونه مال چې مخه مخکارا کړه د اسمن وسوسه د قریه او د ولسوالۍ د جلال آباد کارونه کار او د قشاندار کابل دا نور دا ټول محمد رسول الله رب العالمین د ښکارا کړه چې لکه دا پلانې ولایت ته دا پلانې ولسوالۍ دا پلانې قریه را یمنین چې کله رااله ارڅ ورته رسول الله پر زه او خدل چې لکه پلانې ولایت ته او پلانې ولسوالۍ دا قشن پلانې قریه د دې جنت تاسو را لای ودا خبره ورته وکړه دغه نور سبر تراغل په براق باندې سور شو او د مکی په طرف باندې رسول الله را روان شو تر دې پورې قافله دي عربانو د شام طرف نه روانه و او د براق د आवाज مو اوریدو وې په دې کې وو هغه د خلکو نو تکید ورک شو وډار شو چا یو طرف منډوالو چا بل طرف منډواله چا بل طرف رسول الله د بارنه په आवाज کې وې اے پلانینو اے د قافلې والا وساسو د وښه دا ګره په پلانې کې کنده کې دي او به رسول الله ته کې شو د دې او په یو ځای کې وی حالت ورغه او به وښکره د عملګری ودوا بیرته هغه سر پاغه لوکي باندې کې خودو او په خپل اسمانه سور شو بیر روان شو براق باندې کله چې اخر راغی نزين لدا سوال لشي دا دومره لږ وخت کې سار منځل روان شو جمعات لا دا دومره مسافه ولې قد تقربات انسانانو الله دا قد کیو باج انسانانو باندې ګدش لکه قیامت ورځ په عام انسانانو باندې 50000 کار ده لیکن په نیک انسان باندې شي لکه 2 رکعات مونږ دومره وخت په تیریږي نو چې کله مونږ کولو د ساره سوچ کې ناسو چې لکه څنګه آشنا سفر مې وکړو جنت لاړم او جهنم لاړم او انبیا او دا ابو جهل رب العالمین پر طرف باندې رسول الله په خاله راوستو ورته وی چې ابن اخي او را څنګه سوچ نه سي به خو سنوي وحي درماینه دراسل رشخند دیوالو د اسلام سخت دشمنو ده رسول الله ورته وی وحي تنازل لوي څه وی بیت المقدس لاړم به اسمانون لاړم به جنت لاړم به جهنم لاړم ودا خبره به د نور انسانانو مخکې مو کې او کنه ما مخکې کوي د نور انسانانو مخکې کوم وی ویل یا معاشر قریش اے قریش راجم شي محمد به دروغ شروع کړو ټول قریش راجم شو وڅ چلې رسول الله ورته ویل چې لاړم مسجد اقصی
به بر اسمانونو لا د دې انبیاء سره ملاقات شو به رب العالمین خواله لاړم به جنت لاړم او جهنم لاړم او دا تشکری ورته وکړلې یو دم دوی خندا وکړه او هو ودا خو موږ عقل نه مني ډیر انسانان په دې ایمان نه تخلاص و چې چانه ایمان نه راوړي و اکثر انسانان په خپل عقل باندې فیصله کوي ولکه جنت موږ په سترګو باندې نه وینو دا شی دماغي بیماری ده د قبر عذاب موږ محسوسيږي نه دا موږ نه منو موږ به څوز موږ به د عقل سي چې موږ د رسول الله حدیث پرې باندې تلو به فیصله ور باندې کوو دې باندې سره به د گمراهي په طرف باندې رواني کی د ابوبکر خو ابو جهل ورغه ورته وی صدیقه خبر نه وینا ویاشنا خو دې نه ویني خبرې کوي وې کده چې خبرې کړې ده بالکل صدق زره هغه تصدیق کومه مانه محمد رسول الله تصدیق وکړه وجه دا چې د عرش د پاس رب العالمین خبرې موږ لروي چې هغه قران دی او موږ دغه خبره منو نو بیت المقدس خو دغه نږدې شي دی دا څنګه موږ نه منو دي وجه نه د صدیق لقب کې خو دو نبی ورته وی ویلې وې څه علامه موږ له خودلې شي رسول الله ورته ویل چې آو ستاسو قافله برازي او درې ورځې ورسته بر راشيږي او د دې قافلې په اول طرف کې وسر وکړه روان دي او دغه سلوک او به ما ونسکلې به بیرته ور باندې سر کې خودو مکه مشرکان ویل ګورو چې دا سړی رښتیا وي کو دروغ وي په دې وخت کې درې ورځې ورسته رب العالمین ایسا قافله راوسته د محمد رسول الله صدق الله ور باندې وکي تصدیق به د قافلې په اول کې مغسور وکړو به ورته چې پلانې کنده کې دونه وکړو کوم اور باندې आवाज وکړي بالکل څنګه نور کو چې موږ له आवाज وکړي سړی مونږ پیژنو واقع کنده کې وکړو موجودو او زموږ سره ولوکو پاګه کې موږ صوبې خودلې وې چې کله منګه راوچت شلو او په چاسکلې وې زموږ یو ملګری منو اسکول او سړی لاړو لیکن به هم داخله بزت کړاله د ابوبکر رضی الله عنه کې دا خبره وګرځي دا کدو د بیت المقدس باره کې پښتنه وکړي رسول الله به جواب وکړي ورته وی ویلي ودا محمد صلی الله علیه وسلم غو تاسو پیژنئ چې بیت المقدس نه دلیدلې وینا او تاسو خو لیدلې ده کنه او موږ لیدلې ده وېزه د بیت المقدس باره کې ته پوښتنه ته وکړي دوی ورته پښتنه وکړه رسول الله جوابونه شروع کړه ندی کې بعض خلکو له خصوصتنی دي څو شداري دي څو دروازې دي کړه اوس خمقل انسانان چې خبرې کوي د موسی علیه السلام د امسا د کوم لرګي نه و د ابراهيم عليه السلام دغه وکړه چاو خوړه د آدم عليه السلام نکاح چاته د عقل سوالونه جوړو بيزي سوالات بارکات شروع کړ رب العالمین رسول الله د بیت المقدس چې مخامخ کې دوی به سوال کوي هغه ورته کاته جواب ورکوي چې سوال کوي هغه ورته کاته جواب کوي په دې کې د رسول الله بل معجزه کار کړ شو هغه دا دوی ورته ویل چې موږ مستا خبره منو په دې شرط باندې چې ته د سپګمې دوه پړقه کی رسول الله به منی وی او نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته اشاره وکړه الله دوه پړقه کړ څه د غرض یو طرف لاړه او سبل طرف لاړه په دې اسمه کرا پرې نه وته خو لیکن جدا شو بیرته سره یو ځای شو ابو جهل دی ویل ډیر لوی جادوګر دی دا محمد د جادو زمګه غوسه کې چې بر اسمان کې کار وکي التم خلق علی د سپګمې باندې کار وکړ او حالانکه دغه معجزه د رسول الله په ټوله دنیا کې خلکو لیدلې و په هندستان کې هم د خلکو لیدلې و تر دې پر شودي باجی تاریخي واقعیت ذکر کوي چې دا د پلانې شکر سپګمې پړه بیل شو دغه نور سره کار شروع دی او دا کار دغه مخکې شروع دی نو رسول الله د معراج په سفر کې دغه عجایبات او دا واقعیت تر دې ځې پوري بل چار سره پرش ان شاء الله ژوندې به دا نور حالت بیان رب العالمین محمد رسول الله تعالی دې مو تاسو سره نصیب کړي